أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ده يوزل فترنا ويوزل جرده ده يوزل جاء كسمرهم دلتا من قبائل مصران من علاقائی مصران ده سیاسی جندن در قدرمن مصران من علماء کرام زمون د وطن د مختلفو کوشو یونیونو مشران راغلي دي ټولو ته بیا بیا پښتون جرګه د دوی د ټولو شریکه جرګه ته کلی دی یوازې دومره ده چې دا جرګه شروع ده ترتیب دا دی چې دا څومره هم نمایندګي سیاسي ګوندونو وکړه دا ټوله لیکل کېږي بیا چې څومره هم د ضلعو په سطحه چا نمایندګي وکړه هغه هم لیکل کېږي تقریبا نوټ جوړېږي چې د ټولو شریک څه دي سبا د 8 بجې نه واخله تر 12 بجې سره چې کوم زموږ پاتې مقررین دي چې هغه د خپلې ضلعې د خپلې پارټۍ یا د خپل مکتب فکر یا د پیسو نمایندګي کوي تقریبا نیمایونه زیاتې ضلعې او پارټۍ وشولې خو بیا هم څه ضلعې هم پاتې دي او څه پارټۍ او څه علما کرامو شخصیت پاتې دي بلکې زموږ خپل د پي ټي ایم له اړخه هم لا تر اوسه پورې تجاویز نه دي پیش کړي شوي چې موږ دا ملت ته څه لرو موږ یقینا ډېر عجیبه حالات کې یو مفتي صاحب موږ په داسې حالات کې یو چې سبا د قام مخ ته زه یو ځل دغې مشرانو ته موږ یو خبره کېږدو که دوی ملګرتیا کړله یو صورت به وي که یې نه کړله د مجبوري بد شی د انسان مجبور شي نو موږ به خپله خبره هم د پي ټي ایم موقف پاتې دی زما په خیال سره د عوامي نېشنل ګوند له اړخه هم مفتي صاحب ستاسو مکتب فکر داسې د نورو ډېرو ضلعو د ضلع کرم نه راواخله داسې تر شانګله پورې بېلابېلې ضلعې پاتې دي د جنوبي پښتونخوا کوم ځای ته وایي پخوا به یې بلوچستان ورته ویل په بلوچستان کې چې کومې د پښتانه سیمې دي د هغې نام جنوبي پښتونخوا دی نو جنوبي پښتونخوا هم ډېرې ضلعې چې کومې دي د هغې نمایندګي پاتې ده هغه به سبا د 8 بجې نه شروع کېږي تر 12 بجې سره بیا د 12 دا مشران صرف د مختار یوسفزی صاحب داسې کېنوي خبرې چې ورسره وایي سبا د 12 بجې نه پس د 12 بجې نه پس به بیا دلته کمپونه نیم شپه لګېږي ځینې لګېدلي دي خبر ډول د هرې ضلعې ځان ته بېل کیمپ دی د هرې سیاسي پارټۍ ځان ته بېل کیمپ دی یا د پروسټیشن پیشې دي وکیلان دي ساتل دي هغه بېل کیمپ دی سبا به ټول خپل کیمپونو ته لاړ شي په هغه کیمپونو کې چې کوم تجاویز دلته پیش کړي دي په هغه کې کوم کمای دی یا زیاتی دی هلته به یې ولیکي او یو تن به وټاکي د هرې ضلعې مشرتابه او د هرې پارټۍ مشرتابه به یو نماینده وټاکي 8 کانه 10 کسان راځي دا 8 کانه 10 کسان دوی به هم قسم را سره خوري او موږ به هم هلفر سره اخلو نور که دروغ نشو سره تللی نور د دغې جرګې نه زه قسم درته خورم د دغې جرګې نه د خلکو هغه هیلې دي چې په دې نفس دې هیلې نشي لرلی تاسو د مشران د بهر نه وتلي موږ به هم 3-4 لکه ځوانان په دې ځایونو کې ناست وو دا 3-4 لکه نه دي لارې بندې دي سبا ماسپښین ماښام جلسه ده چې په هغه کې به اول چې کوم نیم کارډونه د مشرانو ټول تقسیم شول نو موږ خو ډېر یاد کړي وو خو البته نن چې کوم کارډونه د مشرتابه په نامه باندې مخامخ حاصل شول هغه 15,000 نه په باندې مشران راغلي وو نو هغه وخت په وخت کېناستل چا خبرې وکړې چا وار لیدلې خو وخت
فتکم سبا د پنډال د ځوانانو ته وایي اول سر کې د ټول مشران کېني په سټیج به هېڅوک نه کېني یوازې دغه د اتیا کسانو مرکزیت به راشي موږ ټول کان د یو ځل یعنې دې ته مبارکباد هم وایو چې البته تاسو هغه کمیټې یې چې سیاستونه به د هر چا خپل وي سیاسي هلې ډلې به یې خپلې وي سیاسي تګلارې به یې خپلې وي خو چې کوم کارونه کوم شیان د کار مشترکه دي هغې دپاره به تاسو زموږ شریک وئ یو بل اعلان هغه دا دی چې دلته د ملک نصیر پروفیسر له اړخه یو اعلان وشو چې دلته ملک څه شو دا ملک نصیر پروفیسر له اړخه اعلان دی چې په ډېري ځای باندې دا پښتون یو داسې مرکز جوړ کړي چې په هغه کې به د هرې پارټۍ دفتر وي او د هرې ډلې دفتر به وي او شریک حال به وي چې دا اتیا کسان اینی ټایم موجود وي او په کام بیس کې د هغې دپاره د هغې دپاره لږ راټیټ شه د هغې دپاره د اعلان وکړه چې د یو جرب نه واخله تر سل جربه ځمکه پرې دا به دوی ته وکړي دلته نو دا جرګه واپس کوونکې نه ده دا جرګه داسې بنیادونه درته کېږي دا په دغې ځای باندې اول خیمې وې تا خیمې نه پرېښودلې اوس یې درته بلډینګونه دروي اوس درته دفتر درته جوړوي انشاءالله پښتنو اوس خپل مرکزیت او هغه مرکز به په هره ضلع کې هم خپل دفتر لري په هره ضلع کې چې کوم خلک ځمکه ورکولو ته تیار دي پښتانه د مرکز لري دته اوس کول خبره مه کومه زموږ خپل تجویزونه او د ډېرو تجویزونه پاتې دي هغه به سبا کېږي د یوې بجې نه واخله تر څلورو بجې پورې به په کمپونو کې مشاورت وي او په څلور بجې نه پس به اتیا کسان کېني شپږ نیمې بجې اووه بجې ته به مشترکه سبا تقریبا زموږ د اندازې مطابق په میلیونونو خلک را روان دی د اتبار ورځ ده چې کېږي تقریبا دا ټول کمپونه به د سایډ ته شي یا غټه اجتماع به بیا د اعلامیې په صورت کې راځي هغه به خپل قرارداد تصمیم کړم پاس کې دا مشران دي مطالبه یې کړلې که مطالبه یې نه کړلې خپلې ته څه لاس ورسول موږ د کار شي کې ورسره وو کام ده ناامیدي نه کوو دا درې ورځې دا ستړي وو دا ستونن وو دا سختې ورځې تر دې سره تېر شوي دي نو دې ته به ټول حاضر وي یو آخره خبره یار وي د سیاسي ګوندونو خلک ناست وي دا یو خاص درته کوو چې ستاسو مشرتابه چې سبا حاضره نه شي نن ورځ خو تقریرونه وي عمل خو سبا ورځ دی سبا هغه میدان دی سبا هغه میدان دی چې ټول پښتونخوان یې په انتظار دی نن خو تقریر یې هغه وشو سبا تقریر نه دی سبا تحریر دی سبا تحریر نه دی یوازې په هغه باندې تاسو قسمونه دي په هغه وعدې دي او ملت ته یو قوي اعلان دی راشي د ټولو سیاسي ګوندونو انتهایي قدرمن مشران دي ځکه د دوی کوم مرکزي مشران دي زه نه دا ټول پنډال هغې ته بالښت راکوي ورکوي چې تاسو ټول خپل راشئ هغه که د کوم ګوند هم مرکزي مشر دی چې هغه خپل دلته حاضر شي او دلته چې کله اعلامیه دی کېږي چې دوی هم لاسونه پورته کړي وي چې دا زموږ د ټول کام دی نو د دې دپاره دا نن سیشن وشي کامیاب به شی به وي ورځ تر بلې ښه کېږي چې ټول خلک تقریر من نه دی کړی د هغوی نه د ټایم یا د ترتیب بخښنه هیڅ به هیڅ مکتب فکر او هیڅ د لا نمایندګي به بغیر خبرې نه پاتې کېږي دا شریعه ځکه ځوانان ښځه دي نه ډېر بل تاسې وکړئ دلته سپین ږیري ناست دي په دې عمر کې په کرسو ناست دي او صحت یې د عادت نه ورکوله په دې عمر کې تاته راغلي دي دغه علما دغې خپل جومات مدرسې نه راوتلی دی د دغې مدرسې جومات به شمول ټول وطن ته د امن دپاره راغلی دی د
سماجي تنظیمونو مشران راغلي دي یقین وکړه موږ یوازې د ملاکنډ نه 2.5 سوه متر بورډ زموږ چیرمنان په یو ځای حاضر شوي وو ټول خلک راغلي دي د ځوانانو د مشرانو ته موقع ورکوئ یوازې تاسو نن مشران نن ښه چمتو دي ښه انشلاسو ته ډاډه دي تکړه کیسه به وي روغه به وي د دغې ملت په ګټه به وي نو سبا چې کوم شیدې دی هغه به دا شان وي اوس ډوډۍ د دې ځای ته روانه ده د لنګر ډوډۍ ده کامل د شی به وپکې موږ ورته خورده وایو خورده هغه داسې چې د موږ د خاوره کې څوک